أن المؤمن يأكل في ميان واحد باب دے بیان نہ روایتوں کی چراغلی دی مومن خوراک کی پیو کل مباندے اور اس تنادی کافر خوراک کی پیو کل مباند حدیث مبارک گرانو میں قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء کافر خوراکی بوک المبان والمؤمن يأكل في مئان واحد او مومن خوراکی فرمائی ويوك المبان امام ترمذی رحمہ اللہ حکم لگے هذا حدیث حسن صحیح وفي الباب عن ابي هريره وابي سعيد وابي نضرة وابي موسى فرمائی پدے باب کے رضی نوم روایت راغلی وجہجال غفاری ومیمونت وعبد اللہ ابن عمر وعبد اللہ ابن عمر رضی نوم روایت راغلی فرمائی دایو روایت دے تفصیلی ذکر کرے اور دازو روایت اشارہ کرے اور بذیں وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق ضيف كافر فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فقربت فشربت ثم اخرى فقربت ثم اخرى فشربه حتى شرب حلال 7 شياه ثم اصبح من الغد فاسلم فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فقربت فشرب حلالها ثم امر له بأخرى فلم يستدم معها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في ماء واحد والكافر يشرب في 7 أمعاء هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه زيف کافر فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو کافر لمل مسیاو کرا نو حکمو کا پیغمبر علیہ السلام دا غرب پر بشاتن پشات سر پخولبت اغاولو شل شوا فشربا آغا پی اسکل ثم اخرى بیا بلی چیلی سر فحلبت اولو شل شوا پشربہو ثم اخرى بیا دریم چیلی آغا اولو شل شوا پشربہو حتی شربا حلاب 7 شیائی تردے پوری چدوو چیلو شلی پی اسکل ثم اصبح من الغدیم یا سبالا سبائی کے فاصلہ میں اسلام روڑ حکم کا اگر پار بیوم السلام بے شاتن پیو شات سرا فخولبت پشرب حلابا چلی ولو شل شاد آگئی پی اسکل ثم مرلو بی اخرى بیا حکم کا اگر پار بل چلی مندی داول ولو شیب داغی پی جسن فلم یستمہا یور المخی چیمان نو روڑے دو چلو پی اسکل او چیمان روڑا دیوی آگے اسکل دویم آگے پورا نکلا پیغمبر علیہ السلام المومن یشربو فی میان واحد مومن خوراکی پیو کل موان والکافر یشربو فی 7 امعاء او کافر خوراکی بو کل موان سوال والی دیگی خیٹ خوی ورا میدان آئی ورا کل کافر دو کل مومن وہ خیٹ خونشتا وہ میدی وہ کلمی خونشتا یو خیٹ دا مومن دا یو خیٹ دا کافر دا یو خل دا مومن دا یو خل دا کافر دا نو مومن سنگ خوراک کی پیو کل مو کافر پو کل موان
جواب بتلاو کئی چې د مومن سوچ فکر آخرت تر خوراک ته سوچ فکر نه رہے نمانا خوراک خود دواړه کوي خود مومن خیال آخرت تر او د کافر خیال صرف دنیا تر داغه مقصد صرف دنیا را دغرنګي د مومن خیال آخرت تر خوراک ته خیال نشتا تو خوراک ضرورت ده د ضرورت په بنیاد باندې خوراک وکي سره ز خوراک وکي مولش او کافر تمام سوچ فکر هغه دنیا ته فرمایي د دې وجنا حریص ته مومن حریص نه او کافر حریص ته کافرانو چې ګوري د دنیا په کارونو کې اخته يعلمون الظاهر من الحياة الدنيا وما عن الآخرة غافلون د دنیا په کارونو کې ماهر نه د آخرت نه غافل نه د دنیا سہولتونه د آخرت بلډینګونه هغه کې سیګان او پکیو دا باقاعده ایجاد کړی آخرت ته سره خیال نشته د مومن استعمال د دنیا د ضرورت په بنیاد باندې داغه خیال آخرت تره چې خیال د کافر دنیا تره نو خوراک ډیر زیات کوي د مومن خیال آخرت تره نو خوراک کم کوي حضرت قاسم نانوتوی رحم الله یو پندت سره مناظره وا مناظره لراغه دیلا بار دی طالبانو سره پندت له خوراک راوړو دومره خوراک دی چې دا تقریبا دا 300 کسانو خوراک هغه خوراکو کا او لوخي سپاره وستل ارسی خوللی د دې نه خیال او چې سب نور کسان می نور کسان را ونه وتل کې دي چې بل دروازې باغې باندې وتلي بل دروازه نشتا فرمایي طالبان وی که زمونږ د استاد سره مناظره علم کې دی به ګټي خو په خوراک کې مناظره کې زمونږ استاد نشي پړ قاسم نانوتوی رحم الله خبر شو وی فرمایل مناظره علمی امور کی خوراک خود جسم تقاضا ہے جسم کے جہلی مناظره علمی امور کی مناظره په خوراک کې نکی او کده ما سره مناظره کوي په عدم خوراک کې یو خوراک بنکو په عدم خوراک کې دیو شپږ میاشتې د موږ په یو کمره کې بند کی او بیا براوزو چې کوم یو تر تازه ده قاسم نانوتوی رحم الله فرمایل زما خوراک ته ضرورت نشته خود رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه پیغمبر علیہ السلام وبس کلی دی پیغمبر علیہ السلام خوراک کړي د پیغمبر علیہ السلام سنت طریقه دار دی و جنازه خوراک کو نور زماوی خوراک ته ضرورت نشتا دیو جنا چې کم نیکان سنیان بزرگان دی عام طور روجی او پروایم نشتا عام طور روجی او پروایم نشتا د صاحب نه هدایت چې کوم لیکل دا دیار لسکاله کې لیکل او دیار لسکاله کې دی روجو کور نبی ول خوراک راوړو هغه بخواته کې خدا چا طالب ته وی طالب ډوډۍ خورا، طالب ډوډۍ خورا، 2 3 ورځې 4 ورځې 5 ورځې 6 ورځې 7 ورځې 8 ورځې 9 ورځې 10 ورځې 11 ورځې 12 ورځې 13 ورځې 14 ورځې 15 ورځې 16 ورځې 17 ورځې 18 ورځې 19 ورځې 20 ورځې 21 ورځې 22 ورځې 23 ورځې 24 ورځې 25 ورځې 26 ورځې 27 ورځې 28 ورځې 29 ورځې 30 ورځې 31 ورځې 32 ورځې 33 ورځې 34 ورځې 35 ورځې 36 ورځې 37 ورځې 38 ورځې 39 ورځې 40 ورځې 41 ورځې 42 ورځې 43 ورځې 44 ورځې 45 ورځې 46 ورځې 47 ورځې 48 ورځې 49 ورځې 50 ورځې 51 ورځې 52 ورځې 53 ورځې 54 ورځې 55
لوخ به بیرته یوړه کور والته خبر نو دغه رنګ نیکان صالحان هغه باقاعده روزي نیولې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کو تراغه د خوراک سشتا چې خوراک سبو نه به خوړ کنه وي زمارو جرا نه په روزه کې سړی څه خوللې نه نو د ورځې نه نیت صحیح ده فرمایي وي زمارو جرا کور کې با 2 ورځې 3 ورځې بغیر د خوراک نه تیرش او دا څنګه صحابه کرامو زندگی وا فرمایي خوراک ته به سره توجه نه وا آخرت طرف ته توجه ردی وجنا خوراک ته توجه نشته سره آخرت ته پاره تیارې کې خوراک برای ضرورت د وجه نه کوي نو ځکه پیغمبر اسلام فرمایي مؤمن حریص نه وي کافر حریصي نو مؤمن په یو کلمه باندې خوراک کې معنی حریص نه کافر په کلمه باندې خوراک کوي حریص نه فرمایي او بیا هذا حديث حسن صحيح امام ترمذی رحم الله حکم لگی هذا حدیث حسن غریب دا حدیث دا حسن نے صحیح نے او غریب نے بس چلے پورے